ویا الله امریکا تباه کې ډېرو خلکو نه به دا خبرې تاسو اورېدلي دا ښځه راغلې ده نو هسې خبره مې وکړه ګورې یو ځای کې ځای یو څو ورځې مخکې ناست وم که دغه اور چې په امریکې باندې لګېدلی و ښه نو یو کس پکې ناست و داسې په خشوع خضوع باندې خیرې ورته کولې خدای وایي تباه یې کړي وایي امین خدای وایي امریکا تباه کړي وایي امین په سبا را سره میلاو شو زه لیدلی نه وم خو ما ورته ویل لکه مې د امریکې وزیر راغلی دي سي لکه مړه وایي بسې لکه دا خو به ما وګټې وایي د امریکې ویزه راله وکړه نو دا زموږ ایمانونه دي خدای قسم دی یار یو سیټ ته خیرې کو بل سیټ ته ورته د ټینګې نه یو دا ښځه راغلې تاسو ته پته ده که نه چې زموږ دا پولیسان دې تاویږي را تاویږي او زموږ د پولیسانو نه په سر دړ کړی دی خبرې خو څه شاته پاور دی پسې پاور هغې ته وایي امریکا دنیا اسباب ورسره دي ښه ما ورته د اسبابو انکار کوو که دنیا او پلانې او ډینګرې او خوا دې خوا دا یوه ښځه راغلې ده بدرنګه دی یو قسم له خو پاور ورسره دی او نیشنلټي ورسره د امریکا ده نو څنګه دې تاویږو را تاویږو چې خیال لګړی بهر کې پکار هم داسې دي دا کم کس دی د الله باندې دې ته ګوره که چې دا ټاساټی دی او که دا کروله د ظالمه دې ته لول ګورې نه چې تی راغواړي د الله بنده خو بهر کې به دا خو اسلامي حق هم دی چې به د انسان قدر وکړي خو به حیران په دې شوم چې موږ یو سیټ ته وایو خدای امریکا تباه او برباد کړي او دویم سیټ ته موږ د هغې رهایش غواړو د هغوی رهن سهن غواړو د هغې ویزې غواړو څومره ویزې فلای موږ پسې کوو او دویم سیټ ته وایو خدای تباه او برباد یې کړي والله بس دی یاره نو په دې فلسفه زه نه پوهېږم په دې فلسفه تاسو په کمنټس کې ووایئ چې دا ولې الله مو خوشحاله کړي جي